اللہ تعالیٰ تا دنیا کی ډیر محبوب شی توحید دے او دا اللہ تعالیٰ دا پارا ډیر قابل نفرت سے شرک دے. ذکا عزیزانو یو ظلم دے مظلوم باندے، یو ظلم دے بے وسع او بے سہارے باندے، او دویم ظلم دے یو قادر او قوت والا اتارٹی باندے. او آغا ظلم یا آغا قوت والا اتارٹی دا اللہ تعالی ذات او دا اللہ تعالی انٹیٹی دا. عزیزانو دا کلی قریب تو والا پڑک ورکی یو بل سڑے والا قربان قبضہ واچي، یو بل کستے دا مزدورائی پیسے ہونی سی مظلومی اگر اس سوئے نشی. خو اللہ چی دی یو دیر لوی قدرت و قوت مالک دے، داغی یو خاص حق یا دا آغا اللہ قوت چیلنج کول. اللہ وی دا چی تسمر ظلم کے دے دا پارا دنیا کے پیمانہ نوستا چی پاغی ناب کے. قرآن کریم کے سورہ لقمان کے اللہ تعالیٰ دا حضرت لقمان خبر کئی، فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت لقمان خپل بچی تا نصیحت وصیت کو، وَهُوَ يَعِظُهُ دور تواز کو، او دواز ابتداء و انتہائی دعوی چی یا بنی لا تشرک باللہ، وے او زما بچی اللہ سر شرک مکوا، اللہ سر شریک پیدا کوا. اور اسنے جملہ دا دیر عجیب دا، فرمائے ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ فرمائے شرک اور دیر لوی ظلم دے. لقمان خپل زوی ته وی شرک د دین لوی ظلم بل نشتا، ان الشرک لظلم عظیم. اوس دغه شرک سره ته یو حقیقت پټه لکه د نور د وجود نه چې سړی انکار کوي دین لوی ظلم بسي. دغه شرک سره ته د الله قوت چیلنج کې یو لوی اتارټي پاورفل انټیټي چې چیلنج کې د دین لوی ظلم بسي. توحید دا د دنیا د بقا ذریعہ ده او ته شرک کې دا دنیا روانه د دین لوی ناکاره کار بسي. ځکه عزیزانو دنیا ولاړه توحید باندې او مرکز توحید باندې، او دا بروانی کې شرک سره او د مرکز توحید سپېدو سره چې کله دنیا په شرک ډکه شي او مرکز توحید بیت الله شریف دا ړنګ شي، بیا دا دنیا خدای پرېږدي نه. دیو جن قرآن کریم بیت اللہ تا جعل اللہ قیاما للناس، چې د انسانیت د بقا دار و مدار دا د بیت اللہ بقا سره تړلی دی. ځکه دا مرکز توحید دی او دا توحید دا د دنیا د نظام د پاره داسې دی لکه د انسان د بدن د پاره روح. اوس چې کله یو بدن نه روح وځي خلک الماری کې کیدي، لږ وایي تیز الماری کې کیدي څه کوي ورسره سترګو نه پناه کوي، څوک ورته اور ورواچوي، څوک یې خاورو کې ورلاندې کي. همدغه دوه طریقې دي، یا ورته اور ورواچوي ایرېږي، یا یې خاورو کې ورلاندې کي خو چې سترګو نه پناه شي. اللہ تعالیٰ وایي چې کله دې دنیا نه توحید والا روح ته وباسې زه بیا دا جیفا او مرداره وپناه کوم. دا مرداره بیا ته کور کې مرداره نه پرېږدې چې مړ شه بیا د خاورو لاندې کېږي. خدای وایي د ټولې دنیا نظام دې تباه که بیا دې څنګه پرېږدم. دیو جن حدیث تو مسلم شریف کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ
رسول پاک فرمائے قیامت باغے پورے ناراضی جسو دنیا کے توحید والا نغمے بلند وی توحید والا خبر ہے جسو پوری دنیا کی بیا دنیا اڑنگی گی نا ذکا عزیزانو توحید دا تمام قوانینو دا سنٹرل پلر او مرکزی عماد دے دا مرکزی ستندا دا دنیا والا توحید بانے دا نو اللہ تعالیٰ تا دیر خوب توحید او دیر کرک کہ ان کے شید خدای پر نظر کی شرک دے وجہ قرآن کریم فرمائے کہ حضرت لقمان پل بچی تویا بنیا لا تشرک باللہ او زما بچی اللہ سر شریک میں پیدا کوا ان الشرک لظلم عظیم دا شرک لے لوے ظلم دے دا سے ظلم دے چھ دے ابراہیم پلان میں سرد دے معاف نہ کچھ زما دا دیر وفادار دوست پلارو حضور کی بیاد رشتو خیالم نو ساتم چھ پلار دا چاہ دے زویے دا چاہ دے رور دا چاہ دے تر دا چاہ دے درے واقع اہمی دی تاریخ اسلام کی حضرت ابراہیم قرآن کریم فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کے کتاب اللہ کے ابراہیم والا واقعہ دا بیا یاد ہوا بولے ابراہیم کی سب سرخاب پر لگے دلی عزیزانو قرآن کریم فرمائے کہ انہو کان صدیقا نبیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صادق نو رشتو نے نو صدیقا انہو کان صدیقا وزن فعیل انا للہ وایا وزن فعیل نا وزن فعیل وزن فعیل صدیق دسسی غرے ما پکار دے چلڑن تاسو ہر سیر کړل ها دجلا بس تاسو هر سیر کړل دا د مبالغه صيغه ده دا د مبالغه په شپږو اوزانو کې یو وزن دی قران کریم فرمائے انه کان صدیقا نبیا د ایگزیجریشن صيغه ده سپرلیٹیو ڈگری ده اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم پر صداقت کے پرشتن والے کے انتہا کرے کہ ابراہیم کل غیر ارادی طورم دروغ ویلی لگ زور سرا ابراہیم کل غیر ارادی طورم دروغ ویلی او بیاو زما پیغمبر بیاو زما دا سڑے دا حالاتو پر بنا بانے کمپرومائز نکو من یو مرگری سر زلگیاؤں اللہ تعالیٰ دے مونگ لحق اللہ کی تاستولا مینو آئے اسے تاسم کا مقل یہ خود استاسو نزیاد کا مقل ہے دا قوم ٹول کا مقل دے دے دیوالا شوے دے عقلی اعتبار سرا دا قوم عقلی اعتبار سرا دے بالکل دیوالا دے دے سینس کار نہ کئی دے حواس کار نہ کئی دے مائنڈ دے تے جواب ور کرے دے دا منٹلی بالکل پیرالائز قوم دے دا منٹلی بالکل پیرالائز قوم دے دے نہ دا توقع کول چی دنیا بابا دے یا باخرت بابا دے ما تیرا جمعہ ویلو جدا دا سی دی اللہ دے رحم کی قرآن کریم فرمائی جی منگا اکثر دا حالات جبر سر کمپرومائز کو حالات جبر سر اللہ تعالیٰ فرمائی ابراہیم دا دی مزاج سڑے نو اگر دا حالات جبر دا مقابلہ کے ولاڑو اللہ دے ماں تاکہ دا جرت پیدا کی ٹولا میں نو آئے قرآن کریم فرمائے قال لأبیہ یا ابت لا لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چ اللہ توحید والا دعوت بانے مکلف کا لڑم بنے خبرہ خپل پلار سر رانا او زما په خیال فکور کے دننا د پلار نہ زیادہ پاورفل اتھارٹی بل نشتا تو خبر ور سره کین وای ډانګ ډبره وشتوا خدا دې چرته بارو باسا بچی ځم سره بارو باس پاورفل اتھارٹی سروالے پروالے او بیا کس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا پارا ددی مالحا و ما غلیحانا لا تعلقا نیخ پنی غپلار در آگے او سے ہوت چیا ابتی لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وی او زما بابا دا سے سٹیچوز او دا سے بتانو آئیڈلز او دا ڈائٹیز و عبادت کے چکم نتا اوری
ندی ویني نه درته څه خیر رسوي نو دنه مشکل دفع کولی شي او که مخالف شي نو تاسو تکلیف هم در رسوله لږ زور سره تاسو تکلیف هم در رسوله ځکه کوم قوم چې توهم پرست شي نو که ورته چې خدای دې بېخوباسه دې قبرونو کې څه کوې دا قبرونو ته څه سجدې لګې وایي ته باباګان نه منې د شپې باندې د کټ نه راوغورځئ شوی به د کټ نه نو مونږ داسې بابا خو بیا بالکل مونږ نه منو چې سړی آرام ته نه پرېږدي چې سړی د کټه راغورځئ بابا نه خو زمونږ د خیر توقع چې دی خیر نه کوي بیا خو بالکل نه منم ښه یعنې زه دغه کار دی چې بس خلک د کټه راغورځئ حضرت هود علیه السلام ته خپل قوم چې وما نراکه وما نرى الا تراك بعض الهتنا بسوء وی دا ته چې کومې خبرې کې ستا دماغ لیونې کړي دي زمونږ باباګانو ځکه ته باباګان نه منې هغه ورته توبه دا ځمکه چې اسمان ته راشي اسمان ځمکې ته راشي سوای د الله نه بل قادر مطلق نه منلو ته تیار دی ابراهیم علیه السلام دا خبره وکړه چې یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا و او زما پلار د داس معبودانو بندگی وکي چې نتا اوري نه دی ویني نه خیر او ضرر در رسول شي یا ابته انی قد جاءني من العلم ما لم ياتك فتبینی آدک صراطا سویا ابراہیم علیہ السلام دعوت کے بالکل انتہا تو رسید کنی کپلار دے انگوٹا چاپ ہوں گی تو پی ایچ ڈی ہوں گی اور ورطوا چا کاکا تا نپوئی گنو کافر کئی لکھا کورتنے ہوئے چا پلار تا نپوئی جا پر یہ خبر ان سکے جر سر تو وہی زمانہ پیدا ہے وما تو چا نپوئی گی ابراہیم علیہ السلام ورطے قسم دیکھا تا پوئی گی تو پیسی نپوئی گا تا پوئی گی دی بودتا پروت ورته ہوئے چې یا ابتنی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک اللہ چې کم دانش او کم فکر او سمجھ بوجھ ما ترا کړي دای تعالی نه در کړي نو بیا ما په سر روان شه تا ولې ځان ته دا خبره د هارو درو چې د دې زوی مو د زوی خبره بنه منه یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا وی بابا دات چه کمزد و حق درمائے غستے کمزد انسان چی ہمیشہ تباشوے دے پا زد تباشوے دے انسان چی ہمیشہ تباشوے دے پا حق درمائے تباشوے دے دے نا پخپل پوئی گی او نا دا بلچا پوئی آخری کم انسان چی نا پخپل پوئی گی او نا دا بلچا دے تبائی دا دنیا ہم تبائی آخرت ہم تبائی ذکا دے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ یو خبر کئی ما تاستا اصول تفسیر کی ویلیو ما تاستا چه دے ہدایت درے مراتب دی اور ضلالت ہم درے مراتب دی کل سڑے گمراہ شی خدای دے منگا معاف کی او اللہ مجھے بچو ساتھ ٹول آمین ہوئے بیا پا دے گمراہی کی زدی شی کسر پہ گمراہی اللہ تعالیٰ رحمت اسم تا تا متوجی دے سو اختار دے گمراہی نرائشتے شی دے ہدایت پلار دے روانو رشی خو که کل تا زدی شی اللہ تعالیٰ تنا بٹن آف کی چه دا سر جاہل ویرے دبانے دروازے بن کے ختم اللہ علی قلوبهم چې دې خیر په لار روان شي الله مور دغه حالت نو ساتي تاسو ټول امين وای نو قران کریم فرمایا یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا و او زما بابا زما دایر دا چې تبد شیطان مرګره الله بعذاب درکی خبره وته ډیره تفصیلی وکړه دیر تفصیلی بلار پکارش قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ورتے وا ابراہیم زخطابان نن واقف شم چت قلبی او جگری زمانہ دے فکر مخالف ہے تخو قلب و دماغ سر فرام دی ڈیپتھ آف یور ہارٹ کارڈیلی یو آر اپوزنگ اوور آئیڈیا تلگیا ہے دزڑ دے اخلاص زمانہ دے فکر مخالفت کے نسیوے ورتا چلا علم تنتہے لارجمنک واجرنی ملیا ویکدا خبر دے بس نکڑے نزتا پس خلقوں پکار دے سنسارے زا اوزا زمان دا کورنا کڑا واخلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ورتے زمر گریا کور سکو زا خبر وکوم اللہ والا خبر وکوم اللہ والا خبر وکوم اللہ والا اور چکلا اللہ والا خبر خلق اوریدو تیار نہیں سڑے کڑا واخلی ہوئی زبا چھوٹی دے مونگ با بلزائی تلارس بلزائی با خبرک یا عبادی ان ارضی واسعت فتحاجروا فیہا و ایای فاعبدون
الله تعالی وایي چې کوم ځای خلک ستا خبره نه اوري نو بیا د خدای ځمکه ډېره پراخه ده، کډه وتړه بلې دنیا ته لاړ شه، خبره دغه کوه، هر ځای ته چې ځې خبره دغه کوه، خبره مه پرېږده. قرآن کریم فرمایي چې قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. حضرت ابراہیم ہوئے سلام علیک، قال سلام علیک، لکه وسړی وایي سلام بس دې مونږ معاف کړه. قال سلام علیک، خدا الله د پیغمبر خو سینه لوی بیا هم دې پلار ته وایي دې نه بعد چې ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. زبا الله نه بیا تا د پاره غواړم چې الله زما دې پلار ته ایمان ورکړي. ابراهیم لګیا دې واغفر لابي، بل دنیا کې دې واغفر لابي، یا الله پلار میں اسم یاد دے غل ہدایت ورکی. اللہ غ پلار میں د ظلم او ضلالت پلا روان دے، خدایا توحید تے راغب کی زید کور رہستے زید وطن رہستے، خدایا اغل ہدایت ورکی دے عذاب بچ کے. خو چکل جبریل امین ناغ جنا خو زدی دے اغا حق درم دے، اغا بس ما بٹن آف کردے درستنا، اغا تا خما دے ہدایت لار بندہ کرے مستقلہ. بس ابراہیم علیہ السلام چو خدای سره مقابله خو نه کیږي، یو سړی چې خدای نه په هدایت کوي تو بس هدایت ورته ورکی. قرآن کریم فرمایل چې فلما تبین له وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم بلگیاو پلاد پارے اللہ نہ غختا. ځکه بعضې کسانو سره بعضې خطو سره د سړي فطري محبت وي، که چا ور سره ډېر هم زیاتې کړی بیا هم دې غایبانه لګیا شي اللہ تے اس ہم پرائے راست راولے. ابھی بھی موقع ہے خداوندہ، ابھی ان کو موقع دیجیے اور رائے راست پر لے آئیے. ابراہیم علیہ السلام التا لگیا خو جبریل امین ورته راغی پاس چې دا خبره ګوره بیا ونه کړې، دا هغه ته دومره دردونه چې ما ورپسې بټن اف کړی دی، دی به ځي دوزخ ته که ستا پلار دی بیا به ځي دوزخ ته. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، دې پلار بیا ژوند کې نوم نه دی اغستی. ان ابراهیم لأواه حلیم. دوی پیغمبر دی حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کریم فرمائے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا. ابراہیم علیہ السلام 950 کالا مسلسل خلقو تا دعوت ورکو چیز گرستاسو خیر خوایم یا قوم لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین. وی او قوم تاسو دا خبر قلب و دماغ تولن کزیگی چیز گرستاسو خیر خوایم دا زد بس کئی، دستاسو خیر خوایم دا زد بس کئی گنی تباہ کے گئی. او کله چې قوم زدی شي ما تاسو ته و چې غي ته الله تعالی د خیر رد ور کوي نه د خیر. دا زمون په دې قوم چې د خدای قهر نازل له د خدای قهر د خدای قهر الله تعالی دې مونږه موافي تاسو ټول امين وای. دا نه نواز شریف دی او نه بے نظیر دا او نه زید دی او نه حمد دی او نه بکر دی، زید او نه حمد د دغه په شکل کې د خدای یو عذاب دی په دې قوم مسلط دی، کله یو شکل کې کله بل شکل کې. حضرت موسی علیہ السلام چې کله قبطیانو زړه دردو ناغه یو دعا وکړه چې او پروردګارا دای خدا سے دھیرے دھیرے لگ لگ چکا ورکه ګوره کله سړی ځامن شو. قرآن کریم فرمایي چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ تعالیٰ فرمائے ماغوی بانلم بے باران والا عذاب راوست. تاسو اوس دې ته خوشاله چې غنم خشوي دي، نو که غنم ډیر خشوي دي خدای د اسمان نشین کوي، نو څه کوي غنم سره بس دا په وږي کې زرغونېږي. خدای ته توجه کوي الله ته. کله الله تعالی داسې هم کوي چې ورکړه نعمت بیا سلب کوي واپس. ورکړه نعمت تعالی چې کوم نعمت درکړي دي کې ستایس کمال نشته، کسته کمال خدای نعمت بغیر د جالب و جاذب نه ورکړي. الله چې کوم نعمت خو کته کفرانو کې نو اخلیه ګورې بیا په باعث باندې الله نعمت د چانا بلا وجه نه اخلي. دا غیر لپاره به تسکات شوی ریزن بوله تا پیدا کړی، سبب بوله تا پیدا کړی، الله تعالی به درا کی
قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدای وایي زما قانون دار چې چاته مې کم نعمت ورکړي دا مې اسی ورکړي. د دې لپاره هغه کې څه کمال نه چې مولا دا نعمت ورکړي، دا مې مفت ورسره مهرباني کړي. خو چې دې د نعمت قدرونه کی الله تعالی وی بیا ته واپس کم او دوی داسې ونیسم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون چې بیا ورته یو خیر نه رسیږي. الله تعالی دغه قوم له خیر ورسې تاسو ټول عمر امين وای. ځکه عزیزانو قسم دې زپاغ دلته نه شل زره میله لري هغه ته وسېږم. زه هر وخت دې ملک دپاره او دې قوم دپاره دعا کوم چې یا الله دغه ملک او دا قوم چې کوم دلدل کې خطر خدای ته خو په رحم وکړي. نو د خدای رحم داسې مفت کې نه کیږي چې ته به دغه سي او خدای به دپاره نه رحم وکړي. نه ته به بدلېږي چې کوم نعمت دنه واپس واغسته دا به اوس په سبب درکوي. ځکه واپس کړی په سبب باندې دی. اوس به دې دپاره سبب ته پیدا کړې نه د خدای رحمت به متوجه کېږي. کني الله تعالی هلته نه بټن آف کړي، هلته بټن اوچته کړي وایي دا لین دی پسې لینک ورپسې وغورځوي. دی پسې لینک نو اوس لینک به بیا کله لګي یا به لینمین پسې ځي او که ډیفالټ کفالت ډیر زیاتی نو بیا بلګي ایس ډی او پسې بځي یا ایکس ان پسې بځي یا با ریډیو والا پسې زمون ترانسفارمر بدل کړي. کړي اصل ترانسفارمر بدلیږي نه چې تا بیا لاین نه پریدي او بیا تر اوس بځي هغه غټ ایکس ان چې برنه هسته بلکې د واټ چیرمن دی الله بزرګ برتر هغه ته متوجه کیږي چې دا د هدایت کمرنا دې مونږ پسې بند کړي کریم خدایا مونږ بیا ستاسو دربار ته راغلي مونږ پسې دا بٹن آن کې دا هدایت راکړه. بیا راغلی استاد دربار مړه اس دیوله چې لزل نه تلې هغه تعالی لینک نه چي اس دیوله چې لزل نه تلې هغه تار نه یو ځای کوي. هغه تار حالانکه هغه ډېر کمزوري شي کې دوه پړکه چې اوس ته زما په خیال واټي والے پته مته نه لګي پته مته نه لګي ځکه ټول خلک په دې دنیا کې یو بل مخالف دي خوش وجه والے دي خوش وجه والے دي. اوس عزیزه دومره لوی اتارټي چې ته باید سوی هغه در پسې بټن بند کړی دا او ته هغه شان په خپل جهالت ولاړې نه متوجه کېږي ورته چې زه راغلم چې مونږ غلطي شوې ده مونږ معاف کړه یا الله مونږ معاف کړه. نو قرآن کریم فرمایي چې سیدنا نوح علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورکړ د قوم رد عمل تاو چې انا لنراک فی ضلال مبین و او نوحا دا ته کوم خبره کې دا د ضلالت او گمراهۍ خبره ده. دنیا په یو غاړه او ته لږ سره دنیا په یو غاړه او ته په بل غاړه. ځکه مونږ خو فارسي کې یو مقوله جوړه کړې چې زمانہ گرباتو نه سازت تو با زمانہ به ساز که زمانہ تا پس اندر دې بیا تور پس ور روان شي. مونږ ټول د دې مزاج خلک یو چې که زمانہ تا پس اندر راځي بیا ته زمانه ما ورته معنی دا سينه زمانہ گرباتو نه سازت تو با زمانہ ستیس تور پسې مروانه کې خپل ایمان ځان محفوظ کا ټول دې ایمان سودا بازی کې ته خپل ایمان ځان محفوظ کا تو با زمانہ ستیس نه ته ځان لپاره یو بل لار وګورې چې دې خراب پسې نه راځي لړشم. شاه منصور شیخ صاحب که خر د ما لپاره خپل خرطوب نه پریږي زغه لپاره خپل سړی توب نه پریږي هر زور تام سړی شه اخر توب نه پریږي نو زغه لپاره خپل سړی توب نه پریږي. دا سودا بیا ګرانه ده کارځانه ده دا خو دې بیړه ځان لغر کړه چې هر تا د پاره خرطوب پرې نه خود او ته هغه لپاره خپل سړی توب پرې ده نه دا خپل سړی توب ځان سره واخلو چرته ځان سره محفوظ کا. الله تعالی دې مونږ ټول سړی کی تاسو ټول امين وایي. الله تعالی دې مونږ ټول مونږ سړی یو خو سړی نه یو ښه دې مونږ سړی دې ډېر لږ زور ورکړي خدای دې مونږ سړی یو خو سړی نه یو. الله تعالی دې مونږ کې سړی توب راولي تاسو ټول امين وایي. عزیزانو نو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې سیدنا حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زما قومه دا عزیزانو نو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې سیدنا حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زما قومه دا زه چې تا ته کوم خبره کوم دا الله والا ده. هغوی ورته وایي دا ستا خبره د لیونو بیړه دی دا د لیوني چغه ده دنیا کې څوک هم دا خبره نه کوي دا ته یې چې کې ستا څوک ملګری پکې نشته ستا څوک څوک در ووټ نه کوي. خدای دې د ووټ بې خو باسي تاسو ټول امین وایي. که د دې قوم د ووټ خدای بې خو ویسته نو دې قوم له بس سره خیر لار به میلاو شي ځکه ستا ووټ ستا د ووټ څه قدر و قیمت دی. ستا ووټ استعمالیږي کم ځای ستا ووټ استعمالیږي کم ځای تا کې لا سوچ نشته انساني سوچ لا ستا سره راغلی نه دی چې زه دا ووټ استعمال کم دې سره زه څه کوم د دې په اساس باندې څه بدلون راوستل غواړم. نه خو مړه چا تربور سره جګړه ده
د چا بل امیدوار سره جګړه چا ډله ټپله ده څوک دیو بل پته لګوي نه بس مونږ خو پلاني سره یو مونږ وګورئ ورسره ته پلاني سره نو بس یو ورسره دی ورسره علامه د دې لعنتي نظام نه چغې والې وې چې الیکشن ممبري کونسل صدارت الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے دا قوم تباہ دا لعنتی نظام کو ماوی جمہوریت پکار دے بیا امریکی او برطانیه غوندے او یا بیا شہنشاہیت پکار دے د سعودی غوندے او د عربو شیخان چې سړی باندې مسلط چې خبره کوي ډس ولا ورګي ښه ډس ولا ور ادا زمونږ دا دې ته سوې جمهوریت وای ورته وای وي لږ زور سره دې جمهوریت وای دا شہنشاہیت ته دا جمهوریت ته کدا څه شه دې قسم دې ک د سیاست په کتاب کې او د پولیټیکل ساينس په کتاب کې زمونږ د نظام ډیفینیشن کې ویني د ورسړي ځای نیم ښه چې دا په دغه ملک کې کوم نظام دې تعریف څه دی د دې ډیفینیشن څه دی عزیزان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین و او زما قوم والله کذبلی ونیم یا زب گمرایم یا زبد ضلالتونا پوی شکارم خو دې ځانو چې 200 لیونی او یو پکې روغ ور پریدي نو لیونی پکې کوم یو وایا هغه 200 نه تاسو کې لیونی به کوم یو دی دغه روغ پکې لیونی دی نو علیه الصلاۃ والسلام سره مرګره ټولو خلکو دا وی هغه لیونی روان دي دا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر اللہ تعالی فرمائے چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام متعلق وی خبر مشهور کړه چې انه مجنون چې دا مولا ډېر ویلې ونه دی دا مولا څنګه پیغمبر سي خو مولا نو پیغمبر څه شي مولا وی او ته چې مولا پس کفر شروع کې نو تا ته بیا دا فکر نی چې دغه مولا دا سلسله رسول پاک ترسي او بیا حضرت آدم او حضرت نوح علیه زکه کوا چې د مولایان نو دا بل کفر دی مين چې د دین باندې نه پوهیدل او کوا چې دوی مولیانو نو چې ته مولا پس کم کفر وای او پیغمبر ته راته توهین تصورم په ذهن کې راغی نه ایمان نه پاتې کیږي نو که کنزل دی ورته وکړل نو بیا وای عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی وقالو مجنون وازدجر اغوی وی دالی ونه دی مجنون لی چه کم زای تبوم تو او دبا خبر شروع کولا آغلتنا با یو غنڈور پسی پاسی کینا استاد جی کینا نو علیہ السلام ورطید مرد تصدق ہوئی سیش زولی کینا زبا خبر کوم اللہ والا مرد کلو پی چاک کانی شروع کرل خو نو علیہ السلام خبرانو پری خودا بس آخری دا زردی خلی رہنا آگے دا زردی نه نیم سو کالا 950 کالا یو د خدای دنیا ده یو د خدای دنیا دا زړه دی خپل راغی قران کریم فرمای اخر خدای ته تقریر شروع وی خدای ته خو وینه خو زمانه وره قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا وی الله باندې قوم ته دعوت وکړه ستاواله خبره مې وکړه د شپې مې هم کړې د آرام مې نه کړې دروازه مې وهم کړي دا آرام مې نه کړي قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا اللہ چې زور ته خبر کوم نو دوی زمانہ تیغ تکي ما والا خبر ناوري وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم ما چې کلم دوی ته خبره کړې ده د دې د پاره چې تور ته مغفرتو کې بخنه ورته ورکې لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم نو دوی وګونو کې ګوتې ورکړي چې لیونی خبره وانه وري لیونی خبر وانوری جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا جامع غند کړي دي محفل نه بندواله او په خپل کفر باندې ټینګ ولاړ دي په خپل کفر ټینګ ولاړ دي الله فرمایي چې نوح علیہ السلام مزید ماته وي چې ثم انی دعوتهم جهارا بیا ما دویتا برملا اجتماعاتو کے ام بیانو کو ثم انی آلنت لهم واسررت لهم اسرارا زدوی پس کور کور تلالم یو سڑی تم کور کی کوسکے دروازہ کے انتا والا خبر ہوکڑا او سمی ورطا ہوکڑا
قسم دې کما ورته دا ویل چې مال جوړه کپڑے والا، کما ورته دا ویل چې مونږ کرے یو وخت ډوډۍ راولېګا، کما ورته دا ویل چې د 5 ورځې حرم یو 2 لقمه خوراکا، کما ورته دا ویل چې په خپل پیزار نشتا زړی چې تر خوراکا، کما ورته دا ویل چې په سر می پټکې نشتا یو زړی چیرلو خوراکا چې سر می چاپی رقم. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، وی ما ورته مرګي ډیر تبای د دوزخ پسند ولاړ، بس اعلی فسدن باندې سندې د دوزخ کې ورځيږي. نو ما ورته چې استغفروا ربکم انه کان غفارا، الله ته متوجی شه، مغفرت غواړه، الله بخون کې دې که ته ډېر لوی کافر الله به دې معاف کی. رسول پاک فرمایي حدیث قدسی دی چې 4.5 کال بوډا کافر الله وایي چې ټول عمر ما سره شریک پیدا کړی دی، خو چې په دا بوډا حالت هم د خپل کفر نه واپس یو ځان پیمانه کی او ما تراشي چې او الله ټول عمر می تا سره دشمنی کړی ده او ما ته 2 اوخ کې وغورځي، الله تعالی وایي زه رحمت لمن راوالم او دا غسترګې پاغي باندې او چې کوم زه ورته بس نن کلمه وایا دا ټول ارسه می در معاف کو، زه وکستا دا کفر تا ته چرته یادوم نه. او الله تعالی وایي دغه کافر چې د قیامت پر ورځ ما تراشي زه ور سره د ماضی تذکره هی نه چېړم چې 4.5 کاله دې سکول نه، هغه ماضی زه ټوټلی اګنور کړم. حضرت نوح علیه السلام ورته وی چې استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. چې الله بدا خیرونه درکې الله ته متوجه شي. قرآن کریم فرمای چې نوح علیہ السلام دې تقریر تسلسل کې مزید خبر وکړه چې قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. خو الله زما واسطه یو داسې قوم سره چې دا عقل والا قوم نو دای د عقل او سنجیدګۍ په خبره نه پویدل، دای نواب پسې منډي والے، فیوډل پسې منډي والے، انډسټریالست پسې منډي والے. واتبعوا من لم يزده، لفظ لټیز وایا، لټیز وایا مالو دا مال خو د پښتو لفظ دی چې او الله ما ورته تاواله خبره کوله، خدا د مالدار او زر خرید غلامان زما خبره په ذهن باندې لګیدا. خدایا دا د سرمایدار چې لګان، الله دا د فیوډل چې لګان. یو دعا وکړي چې یا الله دا قوم د سرمایدار او جاگیردار د تسلط نه خلاص کړي. دا د فرعون اولاد دی، که چا د چیړ راغستی دا او که چا سره راغستی دا، که چا تور راغستی دا او که چا سپینه راغستی دا، که چا سو ګوره ورته چې د کومې طبقې سره تعلق ساتي. که دا د پریویلیج کلاس سړی دی، دا د استثاري طبقې سړی دی، ته د هغه نه خیر لټې چې دی به غریب له خوله کې نوړای واچوي. وایي ته د هغه نه خیر لټې چې دی به غریب له خوله کې نوړای واچوي، یا خو بیا ته د کمعقل زوی د کمعقل زوی تاکي عقل نشتا، یا بیا ته زده غسته. نو چې کم کوم یا کمعقل نو هغه لم خدای خیر نه ورکړي چې زده غسته بیا ولا خدای خیر نه ورکړي. ښه او مونږ بیا لګي جمعات کې یا الله بس ته خیر را پیښ کړه، خدای ولي خیر را پیښ کړه، زه تاسو کندر کې اوسم څه خیر را پیښ کړم، څه خیر را پیښ کړم. تاسو خو زما عذاب ته سټپ بای سټپ انتظار کوئ. حضرت موسی علیه السلام چې الله مال خو یې مړ پوښ کو نو یې فرمایل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. الله تعالی ولزمک واټر لاک یو ولا زمکه ولا واټر لاک یو فوټ کې لاندې به وبوي رو رو براو چتی دي سړی بناس کټ کې ولاندې نه ناسا پکونه یې خشوخه ناس په کټ کې لاندې نه کونه ناسا په خشوه. موسی علیہ السلام ته را منډه کوي د خدای خاطر وکا مونږه کلمه وو دې عذاب نه مخلاص کا. موسی علیہ السلام پیغمبر هر یو ډیر رحم دلی وی یا الله دوی عذاب نه خلاص کې، الله دا عذاب نه پورته کې. خو قران کریم فرمای چې فلما کشفنا عنهم الرجز اذا هم ينكثون، فلما کشفنا عنهم الرجز اذا هم ينكثون. الله تعالی فرمای په هر نمبر چې د موسی دعا باندې ماته عذاب پورته کو نو د عذاب نرستو د وړاندې نه زیات لوی حرام یو، عذاب نرستو بیا د وړاندې نه زیات لوی حرام یو. نو فرمای
چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل، الله په ملخان راوست، پتا سوی پیشه مسلط کړی دا او په غلې د باران مسلط کړی دی. په غلې خدای دې رحم وکړي، الله تعالی دا غله په خیر سنبال کړي. اکنی کدا غنم تباه شو او دغه تماکو د پیشه ور د دې معنا دا چې خدای دې قوم مستقل تباہی اراده کړی دا، اراده کړی چې قوم به تباه کوم، دې ته به خیر مخ نه خیم. قرآن کریم فرمائی چې فارسلنا علیہم الطوفان، زمکه میں والا واٹر لاک دا غین بعد د ملخانو طوفان میں پیراوست، والقمل د چې سړي خېټه کې ډوډۍ ني او په ګیره اثر کې سپږي وشي، دا ډېر لوی د خدای پر رحم اخته، دا د خدای ډېر منظوري نظري. اللہ تعالیٰ فرمائے اغین بعد د بدن پټول وختو کې مې ول سپږي وکړي، مړار یو سړی بس دې په دې کې کیوخه. موسی علیہ السلام به بیا وې چې الله رحم وکړي، خدایا موافق، خدایا موافق. د خدای پیغمبر خو ډېر مهربان وي، د خدای پیغمبر ډېر لوی سینې ښه. حضرت عیسی علیہ السلام تعالی ته لګیا دی صلیب جوړي، صلیب باغی باندې سنبې لګي چې اوس به دې راولو، د پاسه به دې سنبو باندې واچو، زور به ورکو، ګز ګز سنبې به بهر نه بروزي، دې به تاویږي سیخانو کې اوساوت په دې انداز وي. او عیسی علیہ السلام دن لګیا د خدای ته جاړي چې ان تعذبهم فانهم عبادک، یا الله چې ما ته منصوبه جوړې نو خدای کته ولا عذاب ورکې نو ستا بندګان دي. زه په کې سویل شم ګور زما خو خانه ده، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خدای ته خو ډېر لوی قوت لري، که معاف تکړو دا ډېره خبره ښه، که معاف تکړو دا ډېره خبره. موسی علیہ السلام وی الله معافقا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. اللہ تعالیٰ پہ بیارا چندخانو شکل کے عذاب مسلط کر، چندخانو شکل کے سڑی با پہ یو پلیٹ کے ځان له پخکړه راواچو، اب چرته به نو یو شی به ټرین आवाज وکړه په پخکړه کې ورته کېناست، تاسې مخامخ یو سړي به جام کې ځان له اوبه راواچولې، ټرین یو ځړ شی به دې ځای ورته کېناست، یو ځړ شی په دا جام کې ورته مخامخ کېناست. خدای دا عذاب د کومې غایې راغی؟ موسی علیہ السلام د راړوي خولې ته څه شی نشو راړی، خدای نه وغواړه وی یا الله موافقه اوس ایمان ناړي، والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ تعالیٰ فرمائے پنځم عذاب پاغوی ماده مسلط کو چې اوبه مې ولا کنورټ کی وینې ته، اوبه مې ولا کنورټ کړی وینې ته، کوی ته به کتل سپینې اوبه دي پکې، غر 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 بوکه به راوستا، اوس بوکه به راوست سپینې اوبه دي پکې چې خولې به رسول ته کسره وینه بشوه، دا خود سکلو نه ده. وی د لوګ تندې هلاک شو، د تند وی الله نه وغواړه. موسی علیہ السلام بیا وغوښتل خو چې پشپږم نمبر کو نو بس موسی علیہ السلام کوم دا زړه دی خولې راغی، وی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. الله سسٹم پوسیل کا ور لګاو په بٹن پیرستونه بند کا، بس الله دې دغه ور بند نکړه او خدای ټول تباہ کې. الله تعالی فرمایي بس ګوري ورته ته په بحیره قلزم کې نو په بحیره قلزم کې څنګه بیړه ورغړ کړه سره د فرعون. حضرت نوح علیہ السلام ہوئے کہ رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. اللہ تعالیٰ زمان پارے ہر تدبیر جوڑ کرے دے جی زمان خلاف دا سے پروپیگنڈا نہ ہوا چی دا قوم کرے نہ. نوح علیہ السلام خدای دا شکایت کی چې خدای دا سے پروپیگنڈا نہ ہوا چی دے قوم کرے نہ دا سے کنزل دے سرنو چی ماتے نہ دی کری، اسے کنزل دوی سره نو چې ماته نه دکړي، داسې گزار دوی سره نو چې ما باندې نه کړي. خدای زما عزت د تار تار کولو کوشش کړي دي، خو چې ته چاله عزت ورکې سو کی عزت غسته نشي. قرآن کریم فرمائے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تعالیٰ ټول اختیارات د تعالی کی دي چې چاله ته عزت ورکې دنیا ذلیلوله نشی، چې څوک تا ذلیل کو دنیا ول عزت ورکوله نشی. همیشه دغه آیت دو آیتونه اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار
الى اخره. دغه دواړه آیتونه د هر سحر مانځنه بعد 11 کرته وایي، 3 کرته مخکې درود شریف، 3 کرته وروسته درود شریف، چې الله تعالی مو د رسوایی د دنیا او د آخرت نه وساتي. ځکه د کردار په حواله خو موږ سره د عزت څه شی نشته چې پاغه عزت راشي. خو عزیزانو کردار مو ټول د زلالت خو الله نه غواړي چې خدای ذلیل مې مکي. خدای ذلیل کني قسم دې چې عالم دې ملک تا او دې قوم حالت مې وکړو. ما خدایا که 2 کاله بعد ز بیا راځم یا 15 کاله بعد بیا خدای توفیق راکړي او زراشم چې دې قوم په تن باندې بچامو وي کو نه وي، دې قوم په تن باندې جامو وي کنه چې دې د اخلاقیاتو زکه عزیزانو اکونومیکل ډیسټیبلایزیشن، معاشي عدم استحکام، زناکاری په هغه قوم کې چې کم وږي، غلاګری په هغه قوم کې چې کم وږي، فراډونه په هغه قوم کې چې کم وږي، د خپل خزو عزتونه هغه خلک په داو لګي چې کم وږي. نو الله تعالی دې موږ د دغه رسوای نه ساتي. تاسو ټول امين. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بوم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. اوس ټول خلک وایي خدای مو د اوسدنه خلاص کړي، خدای دې بیا به نصر راولي. وایي دغه وایي خدای دې اوس بیا نو بس عزیزه چې هم دغه د فیوډل او د سرمایدار چکر کې ګرځي راګرځي، دغه د بنی اسرائیل او د قبطیانو غو نکار بدر صلی الله تعالی کوي. د یو عذاب نه وبر ناشنا عذاب راځي. بیا بچی کوي چې په دنیا ډیر خو رحم الله النباش الاول وجه ځکه ستا توجه خدای ته پیدا نشوه. تلا تر اوسه خدای بنده نه خو یا د یو فیوډل بنده او یا د کیپیټلیست بنده یا د انډستریالیست بنده یا د نواب بنده. نو چې یو سره د خدای بنده نه نو چې کله زه غلام د خدای نه، خدای ذمہوار دی چې زما عزت وساتي. لکه وای خدای ذمہوار دی چې اوس د چیرې چانو کریم نو که چاره لپړک راکنه زما مالک تپوس کوي کني کوي. خو چې ځکه دغه نو کری پرې نو که چا دغه تمړ کړو نامې تپوس کوي او دې مونږ ته ډېر مودو شو، ډېر مودو شو. نو خدای هم تاسو متعلق دی ډېر مودو شو دې مونږ ته دي خدای نه ارزه کم ځای چې هم سره لګي نه لګي بنو ځکه تاسو ډېر مودو شو چې کور نه راوتی هغه نو کریمو پرې خو دې نه. الله تعالی دې موږ د خپل ذات نوکران کی تاسو ټول امين وای. الله تعالی دې موږ د خپل ذات بندگان او غلامان کی تاسو ټول امين وای. حالانکه موږ بار بار خدای ته وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعين، یا الله موږ ستا بندگی کوو، ستا عبادت کوو، الله ستا غلامان یو. نو د غلام معنا خدا ده چې د ټول ایکس سبجیکټ ټو د اپروول اف هیز ماستر، چې د هر عمل به ال جایز عمل چې مالک خو پر رضا وي، مالک په رضاوي چې ته لګیا د مالک د مرضی خلاف کار کې نه ته داغه نوکر کې داغه پلان شوی لکتیز وایا ها بیا خو داغه پلان شوی. نو چرته یو مالک په دنیا کې داسې نشته چې هغه ته نوکر را برنشي، نوکر او ورته را برنشي چې اوس به ته زما اډر منې او هغه ورته بیا مشاو زه به تاسو سره احسانات کوم. خو اډر مونږ سترګې ولا بیا وایا بیا وایا. الله تعالی دې مونږ باندې رحم کړي. تاسو ټول امين وای. عزیزانو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا وزن فعال بیا غصیغه بیا غشان صيغه ده د څه شي ده او متروکه د مبالغه ده. دا په موجوده عربی کې استعمال نه دی وجنه مشرکین مکه پیغمبر باندې اعتراض وکړي دا قران دی فصیح نه ده. کبار وزن چرته عربی کې شته نه، ته کبار وزن چرته په عربی کې نشته. دا چې یو بوډا روانو پیغمبر علیه السلام ورته आवाज وکړ راشه بابا هغه کین ناس لا ناس نو ورته پاسه لا بوډا برابر شوی نه وی کین درې څلور ځله چې دغه څه کته پورته کو هغه غوسه شو غوسه شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تستهزئ بي وانا شیخ کبار، ته ما سره ټوکې کې وانا شیخ کبار. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته تاسو نه پلار نه کچې بایره شوی ده. وګوره دا بوډا د تخیمه تعلیم دی ورکړ تاسو مل کړی دی تستهزئ بي وانا شیخ کبار. نو قرآن کریم فرمائی ومکروا مکرا کبارا. اللہ تعالی فرمائی چې نوح علیہ السلام یا اللہ دوی زما خلاف آغا زہر افشانی کرے دا، اللہ زما خلاف آغا عرض سرائی کرے دا، اللہ زما خلاف آغا جب استعمال کرے دا. خدای پمائے آغا تہمتون لگولی چې بل پی دا پاسا نشتا. ومکروا مکرا کبارا او بیا د ټول نه لوی یا الله وې زبس ګیلا حکم ته نه معاف کړي.
ته نه معاف کړي ځکه ما خو ورته ستا خبره کول ما سره په بل څه دښمنی نه وه اثر ورس دشمنی نوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويغوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وے او اللہ ستا مقابلہ کے چے کم سٹیچوزو لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويغوق ونسرا وقد خلق زی دنیا اغل تورسی ده دنیا اغل تورسی ده مخببره سیارگان مسخر کئی مونگ لده تروسه ده بیجلائی چل رانگه جی مونگ لده تروسه ده بیجلائی چل رانگه چې بجلی د لوډ شیډینګ نظام څنګه خلاص کو وای مونږ غوري میزایل جوړ کو مای اوږي قوم لا ډوډای په کار دی میزایل ولا په کار دی اوګه په جنگ سکای اوګه په جنگ سکای څوک ولا موټر وې جوړای مای موټر بچ او موټر وې بکیس سبا کې موټر وې باندې مونږ تاسو له موټر وې جوړ کو او مونږ تاسو له غوري میزایل مونږ سړی چرته پر بنډه کپلا وکا اوګي له ډوډای ورکا صحیح شو او شلټر له سړی چرته شلټر ورکه او کچا سفر ولا ورکا یو کچا سفر بے روزگار چرته روزگار ورکا وګه په جنگونو سکه چې کله ماړو بیا به جنگونو شروع کوو کله ماړو بیا به دغه نه بعد جنگونو شروع کوو وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويغوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا و او پروردگارا دغه ظالمان په گمراهی کې اوس ورکلک کې د پیغمبر زړه ډکته وي خدای چې اوس ګور ایمان رانړي اوس ایمان اوس په د گمراهی کې ورکلک کې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا و خدای ټول تبا کې آفت پراولې چې الله فیصله وکړو چې په عذاب باندې په طوفان او په سیلاب تبا کوم یو لوی عذاب پراوستو اوس هم کتل لاړ د کوفه او د کربلا غزمه کې د کوفه او د کربلا غزمه کې تا چې کم ځای د کوفه د تنور نه اوبر راوته هغه ځای اوس هم ته د سیلاب اثرات واضح وګوري سیلاب اثرات واضح وګوري چې دا د طوفان نوح اثرات دي قران کریم فرمایي چې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ويا الله چې دا ظالمان کافران یو بند پکې ژوند دې پرې نه دي الله وینو بس تبا کومه او یو مثالی سزا ولا ورکوم الله تعالی فیصله وکړه د عذاب اوس کله نوح علیه السلام کیشته تیار کړ واقع تفصیلی ده او کیشته کې سورش جی خلق ولاړ معمولی باران شروع شو او ورپسې ډرامې کوي خوشک علاقه ده او بچر تشتنه خوشک علاقه ده خو معمولی باران شروع شو آی ورته خا دې ساس کې بس ته کیشته چلے دورته دا ساس کې نه بچی لګ انتظار وکړي لګ انتظار وکړي دا ساس کې نه دي غټ سره ویلا بلستنه کړي عزیزانو او شکل الله تعالی او طوفان او نوح علیہ السلام ځان پر دروازه را بند کړه آی ورته راکې خودل په دروازه چې دروازه کولاو کا دروازه زوی دې هغه بار د خنزیر ولاړ دی خنزیر هغه ولا مواد ورکه بابا حالانکه حضرت نوح ورته دعوت ورک وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین الله تعالی فرمائے د نوح علیہ السلام زوی د کفارو مرګرتیا کې غونډګانو سره ولاړ دي چا سره ولاړ دي غونډو سره ولاړ دي او عزیزا خپل چې مخالف سره ولاړ انده سړي ډېر لوی زور ورکوي کنه ورکوي نوح علیہ السلام باندې خلی را لې دې خود د بیړه غرکشه دام ور سره ولاړ دي ورته شاه بچي زوی خو بیا زوی سړی ورته جاړي نوح علیہ السلام ورته په جړه شي بچي را منډه کراو خېجا شابه تبا کېږي او ورته جواب ورکړي قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء و او زما بابا دا دومره لوی غر دی که سیلاب راځي نو څومره برازي زه دې غر ته خېجم کستا خدای کې طاقت وي هلته د ما پسې سیلاب ورسي الله تعالی فرمایو سیلاب خو ما د غرونو د پاسم ورچت کو خو ما ورته چې بچیا چې زنه وغواړم ته بغیر ته خېجې ولې غر ته به پلار خېجې چې زنه وغواړم ته به خېجې ولې وحال بینهما الموج فکان من المغرقین الله تعالی فرمایي دې اسنا کې یو لوی موج چپ مې راوست سر د لاندې مې وغورځو
سړی چې کړو یا بتا عاصمني بابا پنه کای را مدد شه بابا پنه کای را مدد شه زمونږ د میندو خويندو چوم تنور کې روټه پرسي بابا پنه کای را مدد شه نو موږ ورته ستا مقصد نه ټیټیږي ورپسې بابا ورته کوزه بابا پنه کای را مدد شه عزیزان وقال یا بتا عاصمني وی بابا بچ میں کہ ہلاکےگم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چا کوي رب ان ابنی مل آلی وی پروردگار دا زما زوی دے مل آلی زما بچے دے زما فیملی ممبر دے زما ڈیپینڈنٹ دے ان ابنی مل آلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اللہ تعالی سره وعده کړی وا چې تا به بچ کوم او ستا فیملی به بچ کوم او زما فیملی ممبر دی دا زما ډیپینډنٹ دی الله تعالی ولیو ایغ جواب ورک قال انه ليس من آلک ودا ستا فیملی ممبر لیک زور سره وای دا ستا د خاندان فرد حجی دا زما خاندان ممبر دا زما د خزینه پیدا ده دا زما نطفه ده ما په غیږ کې لو بوله ده زما خزې په خپل سینه لوی کړی ده زما په میدان کې او په صحن کې د ژوند تیر شوی ده قال انه ليس من آلک و او نوح دا استازوی نه ده استا بچی نه ده استازوی دا چې زما ده الله وې چې انه ليس من آلک انه عمل غیر صالح دا عمل د انسانانو نه دی دا عمل د صالحانو نه دی نوح علیہ السلام دی اسنا کې یو بل چې غد زوی واره د بابا ډوب شوم نوح علیہ السلام بیا وی خدای ډوبی کی الله تعالی په قهر ورته وی چې فلا تسالنی ما ليس لك به علم خبردار چې کوم شی باندې پوهیږي نه مانه داغه بیا سوالونه کې انی اعوذک ان تکون من الجاهلین دومره زوردار خبره پیغمبر ته خدای کله کینا وی خبردار جاهل جوړېدو کوشش مکوه اللہ ورته خبردار د جاهل ز شرک معاف کوم نه چاہتا ځکه شرک دا ظلم عظیم دی الله ته زیات وخت توحید او نافقه ورته شرک او شرک مونږ دی توایو شرک مونږ دی توایو چې سجده غیر الله ته ولګو نظام چې کله تابانه د غیر الله دا شرک یو دویم شعبه ده دا د شرک یو دویم شاخ دی الله تعالی دې مونږ د توحید لمبرداران او د شرک تابعدار کی پس د تقدیر فیصله دا و پری اورډنټ یو الله کې جمعه والا چې اولی بجلی بوتله او بیا ورپسې باران راوست چې بس چوټي کداغه مخلوق لوم دغه عمره خبره ډیره ده عزیزانو تاسو چې ما ته څومره عزت افزایی وکړه دا لس دولس سوار لسره چې دا ټول علاقه او ټول کله څنګه راوچلې زنانه او نارینه خدای تاسو له دنیا او د آخرت خیر درکړي الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل جرایم معاف کړي خپل ګناهونه دې الله تعالی مونږ معاف کړي خدای دې دا قوم آباد کړي دغه ټول خلکو دې خدای د دنیا او د آخرت سعادتونه خوشاله ورکړي او مریضانو ته صحت عاجل کامل ورکړي ټول مریضانو ته الله صحت عاجل کامل ورکړي سور زمون لري او نږدې دوستان مسلمانان زنان نارینه چې مړ دي خدای دې مغفرت نصیب کړي خدای دې قبرونه او مرقدونه منور کړي خدای قرضداران هغه د قرض خلاص کړي خدای په مشکل کې انختی خلک هغه د مشکلاتو نه خلاص کړي خدای حاجتونه چې چا دي مقاصد څومره دي خدای ته حاجت روايي او مقصد برابري وکړي حاجت روايي او مقصد برابري وکړي حاجت روايي او مقصد برابري وکړي کریم خدای زمونږ څوک کم خلک چې با اختیار دي الله تعالی هغه ته هدایت نصیب کړي خدای هغه ته هدایت نصیب کړي خدای هغه ته هدایت نصیب کړي کریم خدای کده با اختیار ترکیب مقدر کې ته هدایت دې کړي خدای مونږ مزید پاغي ما عذابه خدای مونږ مزید پاغي ما عذابه خدای مونږ مزید پاغي ما عذابه خدای غیبا تخپل غریس کې راولې مونږ اخلاص کې یا الله ټول بلاد اسلامي آباد خدای ټول بلاد اسلامي آباد کې خدای اسلامي دنیا کې وحدت او یووالی پیدا کړي اسلامي دنیا کې وحدت او یووالی پیدا کړي د تمامه دنیا کافرانو خدای ستا بندگان دي مونږ نه غواړو چې د دوزخ کې پراته یا الله ته ورته ایمان ورکړي یا الله ته ورته ایمان ورکړي یا الله ته ورته ایمان ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم.